بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو. زه محمد اشفاق خان او تاسو ګوره اشفاق ټي وي. امید لرم چې ان شاء الله ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. عزتمندو 14 اگست رانږدې دی او خلک د جشن ازادۍ تیاری کوي، خاص کر ماشومان. مونږ ټولو ته پته ده چې پاکستان په 14 اگست 1947 کې آزاد شو. قائد اعظم او زمونږ نور مشرانو ډېر تکودو کړی و او کوششونه کړي او د پاکستان آزاد کړی و. خو مونږ اوس پورې په دې پوه نه شو چې د پاکستان په ازادېدو کې د دې شي څه کمال دی. مونږ نن راغلي یو د باجې باره کې تاسو ته خلکو نه کوو چې پاکستان په ازادېدو کې د دې څه کمال و. راځئ جی. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. څنګه د خیر دي؟ خیر دی جی، د الله رحم دی. صاحب د پاکستان په ازادېدو کې د دې شي څه کمال دی؟ یاره جی په دې خو بګیس کمال نشته، خلکو له غوږونه خوري، ډېر خلک ډسټرب کوي او بس دغه کمال دی. نو لکه نن سبا سوچو کې په لار روانې دی خوازې نوم پینګ او دی خوازې هم پینګ نه، نو غوږونه خو به خلکو خوړلی یو. بالکل جی، او غوږونه خلک خوري او ناجایزه ده، لکه دا کار نه دی پکار. عوامو ته څه میسج ورکول غواړئ؟ بس عوامو ته دا میسج کول غواړو چې یاره دا د ازادۍ ورځ ده، په دې باندې داسې درز غوبل او دا نه دی پکار که نه، او ښه په طریقه باندې جشن پکار دی او لکه دا قسمه حرکتونه پکې نه دي پکار. صحیح دی جی، مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب د پاکستان په ازادېدو کې د باجې څه کمال دی؟ د دې خو بګیس کمال هم نشته، خو دا واړه ماشومان ډېر خوښوي. نو دا خو شور کوي، خلکو ته تکلیف رسي، ته خلکو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ بس خلکو دا پیغام ورکول غواړم چې لکه دا نه کول پکار، دې کې خو هېڅ پیدا نشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب د پاکستان ازادېدو کې د شي څه کمال دی؟ دا خلکو له غوږونه خرابوي او مازغه خلکو له خرابوي پرېمانه. نو دا پاکستان د شي آزاد کړی و؟ نه، دا خو قائد اعظم آزاد کړو. ښه صحیح ده. نو خلکو له څه پیغام ورکول غواړئ چې د دې او اخل دا ښه خبره ده که نه غلطه خبره ده؟ دا غلطه خبره ده. صحیح ده جی، مهرباني. باجی نو څه دی، څه مطلب خو نه دی چې دا خلک وایي. پیغام دا چې یاره دا ښه کار نه دی چې وایي، دې نه څه پیدا خو نشته. هسې خلکو له غوږونه خوري که نه؟ بې مطلبه شی دی. نو دې په ځای چې یاره دا پیسې چېرته یو غریب کس له ورکړي، هغه به پې ځان له چېرته شیرني موړه به ایسي، دا خو فالتو کار. صحیح ده جی، مهرباني. د دې هیڅ کمال نشته. هغه غوږونه وړو پرېشر دغه خلکو دماغ بیماریانې په کورونو کې دغه دا دغه کوي، دا خلکو ته د اوازونه کوي، دغه کوي، دا وړه په خلک دغه کوي، دې څه پیدا نشته دی. بس څه وایو په دې کې د خلکو؟ لکه حاجي صاحب دا باجه تقریبا 150-200 روپۍ کې ده که نه، په دې خلک دا فضول خرچي کوي. نو دې تاسو د خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ موږ وایو چې دا فضول خرچي بنده شي، دې په ځای موږ ته د وړو ارزان شي، غوړي ارزان شي، دغه دا فضول خرچي ده. دا په ځای فضول خرچي ده، په دې ټول غریبان دي، څوک د وړو د سره دغه تکلیف دی ټول دا دې ارزان شي، دا موږ ته دغه شي، دې په ځای فضول خرچي نه څه پیدا شي. یاره وروڼو به دې څه کمال شته نه، پاکستان آزاد دی. پاکستان څوک وایي چې آزاد دی؟ آزاد دی؟ تا دې ته پته شته چې آزاد دی؟ امانو اوس هم د انګریزانو غلامان دي. که چا وي چې پاکستان آزاد دی نو باسې ګپ لګوي. یو سړی دې ووایي که نه چې دا فیصلې زموږ په خپله باندې کوو، زموږ څوک مني؟ څه فیصلې کېږي هغوی کوي. زموږ داسې عقلونې جوړې کړي. پاکستان آزاد نه وي ضروري او داسې یو مستی ده. دې په ځای چېرته یو غریب سړي سره امداد وکړي نو ښه خبره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب د پاکستان ازادېدو کې د دې باجې څه کمال دی؟ د دې خو هېڅ کمال نشته. نو بیا دا دونه خلک چې اخلي دا اوس څه شوقې دوي، نو په دې دومره پیسې ورکړي، دا کم از کم 100-150-200 پورې دا کېږي که نه؟ نو په دې دا خلک فضول پیسې ورکړي، په دې باره کې ته خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ دا خو هر چا خپل شوق دی، شوق نه پرې ورکوي. او که دا شوق دا پیسې انسان په نیکه لاره کې ولګوي نو بیا هم خو ښکلې خبره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب د پاکستان ازادېدو باره کې د دې باجې کمال څه دی؟ د دې باجې هیڅ کمال نشته. پاکستان ماشاءالله ښه نیک او صحیح خلکو آزاد کړی او ښه جدوجهد یې کړی، قربانۍ یې ورکړي. د هغوی په هغه دغه باندې نظریه باندې تلل پکار دي چې مونږ که څه وکړو او څه د خپل ملک دپاره، څنګه زمونږ دا ملک ښه کېږي، مونږ د یو بل مسلمان سره خیر ښېګړه وکړو. د دې په ځای مونږ څه بل څه 14 اګست به څوک مناوئ؟ 14 اګست نه خلک ایستي دي، خلک د دړې وړو پسې لوټکي اړوي، که مونږ به 14 اګست یې مناوو. مونږ خو هغې کرپټ خلکو تباه و برباد کړو، مونږ به په 14 اګست څه وکړو؟ او یا به مونږ جنډې به مونږ د جنډې نه قربان، د پاکستان جنډه، پاکستان زمونږ ملک دی، مونږ خپل ملک سره ولاړ یو. خو د خپل ملک چې چا بنیاد ایستی دی او د خلک یې په وړو پسې اریان کړي،
یو لاک روپے په دې یو کال کې بل غریب عوام ما په خپله 1 لاک روپے جمع کړې نو غریب عوام به د کم ځای نه راوړي. د دې خو پکې اړو څه کمال نشته دی بس دا زموږ د پښتنو چې دی یو کمکلتیا ده او رئیس دی نو بس نه یوازې پښتانه خدا نه کوي دا غونډ پاکستان کې دا پونکي وغلی کېږي چې هر څونه عوام دي د هغوی دا یو کمکلتیا ده د هغوی د پیسو هم تبعي ده او سره د کم بیماران دي یا نور دي په کور کې دا بس د سکون بربادول یو غټه ذریعه ده بالکل. او بس نن سبا ماشومان په د غټه مکسر په دې راوړېدلي دي نو دې باره کې خلکو له څه پیغام ورکول غواړئ؟ هم له دا پیغام ولې دا پکار دی چې دا د خپلو پیسو هم تبعي ده د ټیم هم تبعي ده خلک دا پونکي او دا دغه کوي بس پکار دی چې هر کور مشر چې کم دی چې د دې نه مکمل بایکاټ وکړي خپل کشران پوهېږي چې مشران پیسې نه ورکړي کشران به چرته هم نه اخلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. صاحب د پاکستان ازادېدو باره کې د دې باجې کمال څه دی؟ نو بس دا خو صحیح نه دی ځکه په دې لنډ چې کوم دی بعضې خلک بیمار یا دغه دا ووایي چې نور هم ټینشن سې واشي چې څه چلو شو که نه لکه هغه کار په کار دی چې کوم د اصولو لاندې بعضې خلکو دا پونکی چې کوم دی نو دا په څو څو قسمه چا پې د امبولانس دغه لګولي هارن لګولي چا پې دغه نو د سړي په زړه کې شل خبرې راځي او نو بس دغه قصه ده لکه دغه نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب د پاکستان ازادېدو باره کې د دې شي کمالات څه دي؟ ته دې کمالات خدا دي چې ته دې وال نه دي پکار ته دې په ځای باندې کوم دی یو ښه دغه ته ولې نه ځي چې ښه مزیدار کېږي چېرته کې ښه خوشحالي وکړي په خپل جوماتونو ته لاړ شي دغه ته لاړ شي دا خو ښه شی نه دی. پونکي یا ته ووایه مه وخه په دې پونکي چې ته کوم راخلې دا ته دې په ځای باندې یو غریب سړي له ورکړه ته دې پیسې. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب څنګه خیر دی جی. صاحب د پاکستان ازادېدو کې د دې کمال څه دی؟ نو د دې خو هېڅ کمال نشته صاحب ځکه چې دا خو واړه دي ماشومان دي دا خو لکه دوی څنګه د پاکستان بېعزتي کې اوس په پاکستان په ازادېدو کې پونکي چاوالي دي چې دوی پکې پونکي واخلي. تاسو نن سبا وګورئ چې په دې لارو کوڅو کې ټول نه سیوا د پونکي وهلي کېږي. نو بس دا خو ډېر دوی بد کوي ځکه چې دا خو ګوره دی کې بیماران خلک شته دي دغه کوي د مغزو نه ډېر خلک خراب دي داسې کمزورتیا نو لکه دې د لاسه ډېر ټینشنونه پیدا کېږي صاحبه او په کار دا دي چې دا نه وخي دا خلک لوی واړه ټول په دې شي باندې اخته دي ګوره دا د خپلې ورځ را روانه ده د دې په کار دي چې دوی د دې په ځای بل څه داسې پروګرام وکړي چې خلکو ته خوشحالي میلاو شي د دې نه څه مطلب د دې شي نه صحیح ده. موږ ته خو قائد اعظم دا نه دی ویلي چې ته پونکي واخه. عزتمندو ویډیو به تاسو کتلی او ان شاء الله تاسو به خوښ شوي زموږ د ویډیو مقصد د چا دلازاری نه ده او نه چاته خفګان رسول دي صرف یو معلوماتي ویډیو وه. 14 اگست را روان دی الله دې کی چې 14 اگست په موږ باندې په خوشحالو تیر شي او د دې باجې باره کې بس تاسو دا پیغام درکم چې تاسو مهرباني وکړئ هر ځای کې خپل ماشومان تاسو پوه کړئ چې هر ځای کې دا باجې نه وخی د مونځ ټیم اکثر داسي چې لګا ماشومان باجې وخی یا خدا نه خواسته جنازه ولاړی یا بل څه د پروګرامي پاغي کې په خلکو دا بد لګي نو تاسو خپل کشران پوه کړئ ویډیو تاسو پوره وګورئ خپل ملګرو سره شیر کړئ او زموږ نه صد الفاظو کمی کوتاهي شوي دا غیره لپاره تاسو نه معذرت غواړم. تاسو چې کم ځای مې الله پاک ما خوشاله ساته مونږ دعا کې یاد ساتئ. والسلام. Subscribe to my channel and also press this bell icon.